بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبزين الماء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو الحمد لله الذي على ما انعم وعلم من البيان ما لم نعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وافضل من اوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى اله اطهار وصحابة الاخيار. اما بعد، فلما كان علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدرا وأدقها سرا، إذ به تعرف دقائق العربية وأسرارها، ويكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستارها. وكان القسم الثالث وجدوا كم زي ما هو تلخيص المفتاح. تلخيص المفتاح دا خطبه مې ویله، نو کله چې مصنف رحمت الله علیه حمد و صلات بیان کو، نو پرون سبق ویلو چې اما بعد او په اما کې خبره کړو چې اما دا جمله اسمیه ده او کا شرطیه ده. نو موږ چې دا خو د مهما مبتدا قائم مقام دی، جو دی وجنه خبري راغله ده په شروع کې راغله ده. او دویم نمبر دا ده چې لکه دا د شرط یکون شرط د دغه مقام د جورستو په غفار الله. نو دی وی چې د دې عبارت مقصود د دې نه دا ده چې دی وی چې لکه ما د مفتاح العلوم چې کم دریم علم ده، د مفتاح دریم قسم ده تلخیص المفتاح، د دې ما ولې شرح ولیکله پوه شئ. نو دا هغه تلخیص المفتاح لیکي لکه مطلب د مفتاح العلوم هغه دریم مفتاح العلوم د علامه سکاکی کتابو کړه او دا هغه قسم ثالث تلخیص کړه نه ته لیکي تلخیص المفتاح. نو د اول دا غي وجه بیانې چې تلخیص المفتاح ما ولې ولیکله د مختصر معنی وته خو مخکې بیان کړو کنه چې مخکې متولي کړه او بیا مې بس مختصر ولیکو دغه وجه او شوی دا خو دا بل دغه چې بل مصنف دی و چې ما د تلخیص المفتاح ولې ولیکله دا خبره کوي پوه شئ. نو فلما دغه الاول سر وای بیا مخزوخه وای فلما كان علم البلاغه وتوابعها، وکله چې علم البلاغه او دغه توابع وو من اجل العلوم قدرا د قدر په اعتبار سره د لوی غټو علومونه، وادقها سرا او ډیر زیات باریکو د نقطو په اعتبار سره، اذ به زکه چې د دې په طریقه سره تعرف به جندلېږي دقائق العربیه د عربی غباری کې خبره واسرار او دغه غرازونه، ويكشف عن وجوه الاعجاز في نظم القران استارها او کار کولېږي پردې د دې د اعجاز د مخونونه په نظم د قران کې. وکانه القسم الثالث الګه پوه شو به معنی دغه منګه د سر ټکي صرف د دې د مفتاح د تلخیص المفتاح دغه ولا اوس په دې تلخیص المفتاح کې کم د ټکي چې دغه وضاحت پکار دی نه هغه اوس د مختصر معنی. فلما ودا لما چې دغه انداز ظرف ته او لما ظرف ته او په معنی د اذ باندې دی، لما ظرف ته په معنی د اذ باندې دی. ها وز لما او په لم کې جرن دا فرق تاسو ول کې ویل دی چې لم د مطلق نفي د پاره لما د مطلق دلته کو هغه لما نه مراد ولته لما کوم د نفي د پار راځي نو دې لګا نه دی ونی چې له هو ظرفون په معنا اذ دا ظرف ته په معنا څه باندې له اذ باندې دی. نو دا لما چې کنه دا په معنا اذ باندې شو نو دا وی استعمال ولګي یستعمل استعمال الشرط و د دې استعمال ولګي د په شرط استعمال بشاندي یلیه فعل ماض لفظا و معنا چې دې خواته دغه پکار دی فعل ماضی پکار دا کاغه معنی یو کړ تاسو ال تک ویلي دی په بل کتاب کې چې اذا او اذ چې نه دالکه د شرط پر راځي او د اذا او اذا نو فعل پکار دی کچته ورسو د فعل ماضی را شنو هم په معنی دی استقبال باندې لګي اذا جاء نصر الله تک ویلو کنه نو دل کې د لما په معنی د اذ باندې دی او اذا شرطیه د لما هم څه شو شرطیه شو چې شرطیه شو ندی نو ورستو فعل ماضی پکړ دی هغه د لفظ په اعتبار سره کړه معنا په اعتبار سره نو لفظ تی ورستو فعل ماضی تی پکړ دا نو ځکه و چې کانا نو فلما نو ورستو کان فعل ماضی چرند ذکر شوی دا لکه پوه شوي. فلما كان علم البلاغه دی فلما هر کله چې د علم البلاغه وې نه پیژنم نو هو المعاني والبيان علم المعاني وعلم البيان ته څه لګيږي بلاغه وعلم توابعها او توابع د دي نو توابع د دي سودي هو البديع چې علم البديع دی. زګه تاسو ورس کال ویلي دی ان شاء الله سکل مو وای چې لاول ټول نمک معانی وي او په معنی په ذریعہ سره لفظ د مختصر حال مطابق کیږي او په بیان به ذریعہ سره
طرق ذکر کیږي چې په کومه طریقې سره خبره وکما او دا بدیع دا غصب د تحسینی کلام د پرازي یعنی خبره په دې مخ باندې پوره شوی او په کلام کې کته نور خلاب اچه جو ته پکې دا علم البدیع وکا او کنه ته چې بس داشته پوره ده او نور مثال مال کا پېنا چو مجو بس دغه خو ضروری نه دی ودی علم البلاغت او اصل دوه څه ذکر کړل چې علم المعانی او علم البيان دا علم البلاغه دي او د دې سره د علم البدیع دا توابع دا غيري لکه پوښوي نو کله چې دا علم البلاغه او دا توابع سو من اجل العلوم قدرا دا قدر او د رتبه په اعتبار سره نو دا ممیز دی اجل العلوم او دا دغه جن قدرن دا ورته دی چې دا د مرتبه او د منزلت په اعتبار سره د غټو علومونه وادقها سرا او دا د باریک علمونو د راس په اعتبار سره د نقطو په اعتبار سره پوښوي هرګه به دې باندې پوښوي و دا علم البلاغت ما ولي په دې باندې کتاب ورغنو علم البلاغت او د دې توابع دا د قدر او د منزلت په اعتبار سره اوچت علومونو د نقطو په اعتبار سره ټول نه باریکو ولي باریکو او ولي دقیقو نو اذ به زکه چې د دې په ذریعہ سره تاسو په ذریعہ سره ای په خپل باندې ای بعلم البلاغه وتوابعها لا بغيره یعنی په علم البلاغه او د دې توابع سره نه د دین علاوه په نور علوم سره د دین علاوه نور علوم وایسري نو دې سره د خپل ته تکلیف مکو من العلوم كاللغه لغت شو والنحو نحو شو والصرف شو صرف شو نو اذ به تو وس ګوره په دې کې به غلطي به تاسو په کم ځای کې به شي چې کنفیوژن به راشي وس لګا نه پويګم چې کله دا دغه ته د علاوه سره لګي مطلب دا مختصر معنی ته د تلخیص سره لګي کنه نو بیا به نه پويږي خو چې کله دا تلخیص دی نو مطلب شاته پکې د تلخیص د ټکی ته ګوره چې شاته څه ټکی لیکل دی نو بیا به لګا تاسو دوره مزاحم بنئ ګرانی بنئ کلغه والنحو والصرف لکه لغت نحو او صرف چې مخکې ته پکې ته نه ګوري کنه نو ته اوس وی چې تعرف دقائق العربیه پیژن لګيږي دقائق د عربي نو ته به چې ردا چته تعرف کې دا هي زمير راځي د لغت او نحو او صرف ته نو بیا معنا غلطي اذ به تعرفو زکه چې د دې علم البلاغت په ذریعہ سره پیژن لګيږي دقائق العربیه د عربی غ دقیق خبره دقیق باریک خبره دقیق خبره هغه ته لګي چې لګاغه هر څوک پای بنني پوها نو چې دا او اسرار او دغه غپټ رازونه فیکون من ادق العلوم سرا نو دراس په اعتبار سره دا د باریک علوم نشو ويكشف في المجهول استار هذا فاعل ورسته ويكشف لری کولېږي کې پردې ده هغه لری کولېږي کې پردې ده هغه لری کولېږي کې سو د سنه عن وجوه الاعجاز د طریقو د اعجازنا فی نظم القرآن د قرآن مجید په الفاظو کې یعنی د وسدا یعنی چې زه مګنه دا ځنه ما په خپل باندې ای به يعرف ان القرآن معجز چې د دې علم البلاغت په ذریعہ سره دا پته لګي چې دا قرآن مجید معجز کتاب دی دا قرآن مجید سره معجز یعنی الله تعالی په روز منځ چې چیلنجونه ورکړي دي چې فاتو بسورة من مثله فأتوا بعشر من مثله لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نو دا چیلنجونه چې الله پاک ورکړي دي نو دای د دې وجنه ورکړي چې دا قرآن مجید معجز دی او قرآن مجید ولی معجز دی ځکه چې د دې علم البلاغت په ذریعہ سره دا قرآن مجید د الفاظونه دا غیر مخونونه پردې لیکل شوی دي چې وایي سره لکه باندې اور څوک نه پوه ها وز په دې سره دا قرآن مجید ولی معجز دی لکه دا خبره وکړه چې قرآن مجید معجز دی کنه نو قرآن مجید ولی موجود دی په خپل باندې ټول خبرې کوي چې دغه د ضرورت نشته د شر عمر او صرف د طریقه ځم په کول غوړي ولی لکونه فی اعلى المراتب البلاغه زکه چې دا قرآن مجید د بلاغت په مراتبو کې په اعلی مرتبه باندې د بلاغت په مراتبو کې په اعلی مرتبه ده یلکه دا ولی په مراتبو په بلاغت په اعلی مرتبه باندې نو ته ما اثر د خپل لاجتماله على الدقائق زکه چې دا مشتمل ده په باریک خبرو باندې والاسرار الخارجه عن طوق البشر او په داسې رازونو باندې چې خارج دي د انسان د طاقت نه په داسې رازونو باندې دا قرآن مجید مشتمل له په داسې باریکو خبرو باندې دا قرآن مجید مشتمل له چې د انسان د طاقت او د وس نه بهر دي او بلدا چې د بلاغت په اعلی مرتبه کې
وهذا وسیله او کله چې تا دا اومنله چې دا قران مجید معجز کتاب دی نو دا به تا رسي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تصدیق ته څنګه به تصدیق ته رسي ځکه چې دې کافرانو به دا خبره کوله چې دا پیغمبر دا قران مجید ام یقولون افتراه چې دې پیغمبر علی السلام دا قران مجید ته ځان جوړ کړی دی د ځان جوړ کړی دی کنه نه الله تعالی ورته وایي چې تاسو خو عربیان یې کنه تاسو د دې په شان راوړئ نو چې تاسو د دې په شان نشئ راوړئ په تاسو کې او په پیغمبر کې یو شانواله سره تاسو هم د عربوي دوم د عربوي تاسو هم فصیح بلیغ دا هم فصیح بلیغ دي چې تاسو فصیح بلیغ ورسئ نو چې تاسو د قران مجید مثال نشئ پیش کولو دی به څنګه مثال پیش کی نو دا اعجاز قران چې کله تا اومنو نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تصدیق ته اشاره ده چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام حق او سچ نبی دی ځکه چې د سیب کلام د انسان د طاقت نه بهر دی او پیغمبر علیه الصلاه والسلام خو انسان دی کنه نو دا ګوره پیغمبر اسلام وې وهذا وسیله نو دا چې دا او پیجندل چې قران مجید دا اعجاز ته او پیجندو نو دا وسیله ده یو وسیله ځای په ذریعہ بل ځای ته الى تصدیق النبي صلی الله علیه وسلم وهو وسیله الى الفوز بجميع السعادات او دا وسیله ده کامیابی ده په دوانو سعادتو کې یعنی په دنیا او په آخرت کې فيكون من اجل العلوم نو دا د غټو علوم نشو کنه شو لګه نو د چې مخکې چې فلما كان علم البلاغه وتوابعها من اجل العلوم نو دا علم البلاغه د اجل العلوم نشو کنه شو وتدون دلیلونه یو منل ولي فيكون من اجل العلوم ولي دا اجل العلوم نشو نو په خپل وي تر ته مو یو تصریف زي برابر لكون معلومه وغايته من اجل المعلومات والغايات ځکه چې د دې هغه معلوم خبره په معلوماتو کې ټول نه اوچتي دي او د دې هغه غایت د دې هغه مقصود د ټول مقصودونو نه اوچت دي چې مقصود د دې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تصدیق وشي او مقصود د دې دا دی چې په دوانو جهانو کې کامیابی ملو شي هغه په دې باندې پوه شئ وز د دې نه اخو دا خبره کوي چې ويكشف عن وجوه الاعجاز في نظم القران استارها په دې کې استعارات استعمال شوي دي او څنګه بګی دي دا به ان شاء الله سبا تاسو ته به وایم صحیح ده دا شته پوره ده اوس یو منټ ودی نو بده کې بیان پوره کیږي نو بس به مې